الرحمن الرحیم. یو مهمه مسئله حرامو په باره کې ده. حرام اوس دوه قسم ته دي. ځنه حرام داسې دي اشکار دي، څرګند دي، واضح دي، ټنډې باندې شته څه د حرام دي، خلکو هغسې توجه ډېر وي، پام ډېر وي. ځنه حرام داسې دي څه هغه واضح نه دي، څرګند نه دي، هغه باندې یو لباس چومو، انجام یې کوو، یو که دا حلال کار ده کوو، خو هغه حرام دي. زه دوه طرف ته مختصر اشاره ته کوم. واضح حرام انده دي چې مثلا سود ده انسان کوي حرام ده، غلا کوي حرام ده، غصب کوي حرام ده، رشوت کوي حرام ده، یتیم مال خوري حرام ده. دا ټول ته واضح دي، معلوم دي. ځنه حرام داسې دي چې هغه یو لباس کې مو کوو، پاسونه یو لباس وچو د حلالو، و ټولو ته واضح نه وي چې دا حرام دي که حلال دي، خو وي د حرام. مثلا یو کس شای خرڅوي کم فروشي کوي، یعنی مطلب کم مقدار سویر کوي، حرام ده. یا معامله کوي چې اوسه دوکه ورکي کوي، ملاوټ ورکي کوي، اوریجنل مال په ځای 2 نمبر مال ور کوي، حرامه معامله ده. یا اندیشان سره کوم کسونه شای خلی فراډ وسه کوي، فراډ وسه معاملې کی کوي، دوکه وسه معاملې کی کوي، یا ډیر زیات قیمت باندې نن سبا بازارو کې مارکیټو کې دا شای ډیر رایج ده، جایز قیمت نه ده، ډیر زیات قیمت باندې څنګه شرعاً کې د شي معامله حرام شي. دا شی معاملې مو ډېرې کوو، ځینې وخت کې قسمونه ور باندې خوره، درویغ کوه، فراډ ورکې کوه، دا شی معاملې هم ایمو معاشرې کې کیږي. عهد شکنۍ ورکې کوو، ډېرې داسې معاملې دي چې هغه بیا حرامو طرف ته ځي. پروردګار عالم د مو څرګندو غیر څرګندو حرامو نه وساتي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.